والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. دا اهل کتاب و دا قباحت تذکرہ و خاص کردہ ہوئی یو صفت ذکر کے دا چه دوی دا پردی مالونا خوری دا حلال و دا حرام و دا خپل و دا پردی دا مال تمیزی نکو او چې هر کله یو سړی حرام خوري او پردی مال جمع کوي نو ښکاره ده چې دی په دې مال کې به زکات هم نه ورکوي، صحیح لار باندې بیا خرچ کوي هم نه، ګټلی په ناروا دی نو خرچ به هم په ناروا کې کوي. د وړاندې ګویا د ګټنې خبره وه چې دا ناروا وه، اوس یې د خرچ خبره ده چې خرچ به هم ناروا وي. والذین یکنزون الذهب، اغه خلق چې دوی خزانه کوي سره زر والفضة او سپین زر، سره او سپین خزانه کړي دی، ولا ينفقونها بیا دا نه خرج کوي فی سبیل الله. دا مخکې دوه خبرې ذکر شولې، سره زر او سپین زر او ينفقونها، عربی کې دې ته د مفرد ضمیر وایي. نو بیا خو هما پکارو چې د مخکې دوانو ته راجی شي، نو وجه ولدی چې دا دوانه چې راواله د دینه تعبیر کولی شي په اموال سره، دې ته مرجع تقدیری وي. نو ينفقونها ضمیر دغه مقدر ته راځي چې دوی نه خرج کوي دا اموال، یا کنوز ته راځي دا سره او سپین دا دوی خزانه کړي، نو یکنیزون کې کنوز خزانه پرته ده. ولا ينفقونها دوی دغه خزانه نه خرج کوي. آیا دا ها ضمیر دې په دوو ته راځي د سپینو زرو ته، او چې هر کله سپین زر ادنا دي دوی دا ادنا نه خرج کوي، نو دا اعلی چې سره زر دي هغه به کم ځای کې خرج کوي، نو بیا خو دا سرم نه خرج کوي. نو یکنزون الذهب، دا سره سپین خزانه کوي او بیا دوی خرچه نه کوي. عامه د کسرو د سپینو خزانه یو کده بل مال یو کده بل مال خزانه خدا خزانه کول معنوي، خاص کر د سرو او د سپینو تذکره ده، ځکه دې ته اموال خلقیه ورته وي. خلقیتن دا سامان دي او عمده وجه چې زکات په دې کې لازمیږي، او د نورو سیزونو نصاب هغه به دې قیمت ته راړي. یو سړی د کپړو تجارت کوي، یو سړی د لوښو لرګو تجارت کوي، یو سړی د څاروو تجارت کوي، څوک به د لرګو تجارت کوي. نو دغه کوم څیز کې چې ته تجارت کې د هغه قیمت لګوو او زکات چې ورکوو، نو کم قیمت ته بیا اړوو، د سرو د سپینو په قیمت باندې بیا برابروو، که دې قیمت ته راواوړي زکات به لازمیږي. اگر چې شریعت کې د سرو د سپینو نصاب سره سره د غواو ځان له نصاب، خو لیکن دغه اموال تجارت هغه به د سرو د سپینو په حساب باندې حسابولی شي، بیا به د هغې زکات ورکوي شي. نو ځکه خاص سرو د سپینو تذکره شوله. بیا دا چې کوم مال خزانه کیږي نو په دې کې درې قوله نقل دي. یوه رایه د ابوذر غفاري رضی الله تعالی عنه د دې فرمایي چې کوم مال د انسان د حاجت نه سیوا دی، دا تمام مال دا کنز او خزانه ده او دا ګناه ده، بس صرف هغه مال دی چې ستا حاجت باندې لګي، بس خوراک دی، اسکاک دی، کپړې دي، دا چې کوم ستا ضرورت پوره شو، اوس د ماښام ډوډۍ وخوړله، ضرورت پوره شو، نو بس خبره پوره شوله، د سبا او د بل سبا دپاره به مال نه ساتي. ابوذر صاحب رایه دا ده د بالکل بزان سره مال ساتو اوم نه. د دې وجې نه صحابو منځ کې به د عام په دې خلکو دا تقریرونه کول چې چا سره به مال و د به په هغه کلکه نیوکه کوله. یو قسم خلک یې د خپل کاروبار نه بندول. د حضرت عثمان ذی النورین رضی الله تعالی عنه بیا ولېږه شام ته، یې درته هلته لاړ شه، دا خلک خپل کاروبارونه کوي، د کاروبارونه دې ګډوډ کړه. هلته چې څه وخت تېر کړو نو هلته بیا هم خلکو پسې نښتې، چا چې به مال او دنیا ګټل او ځان سره مال به جمع کوو، نو په هغه پسې به دی نښتې. نو هغه ځای نه حضرت معاویه امیر صاحب ته جواب راولګېده چې دا خلک دې سړي تنګ کړي دي،
واپس بیا مدینه ته راوست بیا ما غزړه قصه شروع شوله نو حضرت عثمان صاحب ته به تلاړ شه بهر یو باندې و عرب زی او ته عرب زی تلاړ شه آل تبوسی نو چونکه دا باندې دا دکاندار او کله او دسه دغه پکشتي نه کاروبار نو چا سبستا چیړ چاړ نه راځي بدغه باندې کالته اوسېګا نو د امیر خبره منله موتی اولاد آلته د بس آلته اوسېده بیا ما غزه کې وفات شو عرب زکه اوس دا پاندې نو د بالکل د خپل حاجت نه سیوا مال به بالکل نه مانو و یو ځل راغلم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیت الله شریف سناسته وی فرمایل هم الاخسرون ورب الكعبه د کعبه پر رب می دی قسم می داخلك تاوانی دی هم الاخسرون ورب الكعبه د کعبه پر رب می دی قسم می داخلك تاوانی دی ابو ذر سے فرمای ما تاسو کو د الله پیغمبر دا سوق دي چې تاسو بار بار وای دا تاوانی دي نو پیغمبر علیہ السلام و فرمایل الاکثرون اموالا چې کم خلق ډیر مال جمع کوي اکثرون اموالا چې مال جمع کوي دا تاوانی دي البته الا من فعل هكذا وهكذا وهكذا هغه سړی چې مال وسشتي او په دې طرف یې ورکی په هغه طرف یې ورکی په دې هر طرف ته ورکړه کوي د تاوان نه بچ دی آیا ها کا زمانہ دادا چې مال ډیر دی نو د تاوانی دی خو هغه سړی بچ دی چې هکذا وهکذا چې کم ځای کې د دین خرچه د جو الته لګي دی بچ دی یره چې جمعات دی د مال پکې لګي مدرسه ده د مال پکې لګي طالب دی د پیسې په لګي غریب او مسکین دی د پیسې په لګي د کلی د خیر خېګړه خبره ده الته د پیسې لګي نو دا سړی د تاوان نه بچ خدا خلق ډېر کم نو ارکل چې د حدیث د کړو چې پیغمبر علیه السلام وی چې دا تاوانی دي د کعبه پر رب مې د قسم نو دی به ار کس پس نه خته د حاجت نه اخو به ګرنور پیسې نه ساتي دویمه دا ده چې کم چې د پیغمبر علیه السلام هغه شاګردان چې مدینه جمعات کې اوسېدل یو صاحب مړ شو هغه سره چرته پلو کې یو دینار نبی کریم علیه السلام او فرمایل کیت من النار دا یو دینار ساتل د جهنم داغ دی ولا بیا بلکې وفات شوی هغه سره 2 دینار نو نبی کریم علیه السلام او فرمایل کیتان دا 2 داغونه دی ول د اور چې ار کله د 1 روپیا په 2 روپیا باندې دونه وعید راغلی دی نو په ډېرو خو خامخا ځکه ابو ذر سے په دې چا به مال بنه ساتي جمهور حضرات د دې مطلب دا ذکر کوي هر چې مخکینه دی چې چا مال ډېر دی نو د تاوانی دی نو ښکاره ده چې د چا مال ډېر خو د تاوانی دی په خپله پسې ذکر دی الا هکذا وهکذا زکات ورکې په ښځه کې پیسې لګې بیا تاوانی نه نو مال جمع کویش خو زکات ورکوا ښځه یې نو کې لګوا نو بیا بچې د تاوان جمهور دا معنا کوي او کم چې دغه د صوفي والا باندې وعید راغلی دی نو وجه دا ده چې دا خو بزرګانو دا خو هغه خلکو چې دا تارک دنیا او دی خو دنیا پریخي او جمعات کې صرف د الله عبادت او بندگی کوله هر کله چې ستا شان داسې چې تا دنیا پریخي ونه بیا د روپیا ځان سوالې ساتلې ده نو ځکه د هغې دپاره دا وعید ذکر شوی دی نو د جمهور حضراتو په نیز باندې مال ساتنه ټیک ده خو د ابو ذر صاحب رایه دا وه دویمه رایه د حضرت علی رضی الله تعالی عنه د هغه فرمایي 4000 روپو پورې دا د انسان ضرورت وي د دې نه چې زیات شي نو چې کم دی نو بیا دا کنز او دا نقصان دی خو جمهور حضرات دا په ظاهر نه اړوي هغې فرمایي چې ډېر مال مه جمع کوه ښه څیز نه دی ښه خراب بشي باقی جمع کوي نو جایز ده جمهور حضراتو دلیل او تمسک دا دی چې عمدې آیت باندې صحابه ډېر پریشان الله فرمایي چې څوک سره او سپین جمع کوي د جهنم زیری ولا ورکړه عذاب علیم ولا زیری ورکړه د صحابه سره دا ډېر غم او فکر و چې خامخا د هر سړي سره روپیا ټاکي وي یاره چې دا حال به څوک راوباسي حضرت عمر صاحب زه به راوباسم عمر صاحب لاړ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه تاسو خو یره چې دې آیات خو موږ ډېر زیات یې راولي او داسې څوک چې دغه څه به روپیا نه
نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایل دا چې کوم د هغه خزانه ده چې زکات ادا نشي، اوس په هغې دا وعید دی، مال د جمع کړی دی او زکات یې نه ورکوي، دا وعید د هغې باره کې دی. او ګوره عمره چې دا مال جمع کول مثال دا نقصان ده وی، نو بیا الله دا زکات والی پرس کو. زکات خو الله پرس کېږي چې تا سره مال وي، او دا خو الله پرس کېږي چې ستا د ضرورت نه سیوا شي، او دا الله پرس کېږي چې کالم پې ووړي. نو چې الله زکات پرس کړی دی خو پته لګي چې مال ساتنه ټیک ده، ضرورت هم پوره شي، د ضرورت نه سیوا هم دی، کالم پې تیر شي، نو پته لګي جمع کول ټیک دی. زکات چې الله پرس کړی خو پته لګي مال جمع کول صحیح دي. دویمه دا ده سر روایت کې سره دا دی الله د میراث حکم مستقل نه دی رالیږلی ولې؟ نو میراث خو الله جاری کېږي چې ته مړ شې او مال پرېږدي، نو بیا به د لور او زوی او خور مور راځي او حصې به پکې الي. نو چې تا مال نه وي پرېښی نو خلکو ته به څه میلاویږي؟ نو که چېرې دا مال جمع کول ناروا وی بیا الله د میراث حکم ولې رالیږو؟ نو د میراث حکم دا د دې خبرې دلیل دی چې مال جمع کوی شي خو زکات او د هغې حقوق به ادا کړي. د پیغمبر علیه صلات وسلام د وینا نه پته ولګېده چې مال جمع کول ټیک دي خو چې حقوق یې ادا کړي. بیا هم د دنیا ته رغبت پیدا شو، همیشه دپاره چې کومو ځایونو کې دنیا ته میلان او رغبت پیدا شوی دی نو ډایرکټ پیغمبر علیه صلات وسلام بل طرف ته لرای اړولی. نبی فرمیل عمره لرین چې انسان ځان دپاره خزانه جمع کین، المرأة الصالحه نیکه خزانه. د سرو د سپینو خزانې مفید نه دي ښه، المرأة الصالحه صالحه ښځه چې صالحه ښځه در سره یي دا چې کوم د ستا دپاره ښه خزانه ده، دا ستا دنیا کې مددګار ده، په عباداتو کې مددګار، آخرت دپاره مفید ده. نو د عمر صاحب د روایت نه پته ولګېده چې مال جمع کول نقصان ده نه دي، هغه صورت کې چې زکات یې نه ادا کې، هغه صورت کې چې د هغې حقوق نه ادا کې، اوس دا نقصان دی. نو آیت مطلب حضرت عمر سے بیان کو. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا نقل دی فرمائی اغا مال چې هغه که د ځمکې په سر دی او که په ځمکه کې تا خښ کړی دی، پخوا خو بینکونه نه وو نو خلکو به د خپلې او چې زکات ادا نه کې که تا سره په جیب کې دی او که په لاس کې دی او که په ځمکه کې دی خښې کړي اوس کنز شي. نو کم چې کنز دی او وعید راغلی هغه صورت کې چې زکات ادا نه کې، او چې زکات ادا کې بیا هغه وعید او د مال بیا قباحت نشته. بیا د دې سره د مال حقوق زکات په خپل ځای باندې دی، دا یو فرضي حکم دی چې خامخا به تر خپل مال حساب کې او زکات به ورکړي. بعضې کله عارضي مسایل وي بغیر د زکات نه، زکات نه علاوه مثال په طور ستا په چم کې کلي کې علاقه رشتې دارو کې یو سړی د ولږې مري، ته یې نه چې په هغه کور کې زنانه بربنډې دي، یا لکه پیسې وله ورکړه که نه ما خو زکات ورکړی نه جي زکات به خپل کار کوي. اوس دی مسلمان له کپړې والا زکات دی جدا شی دی، دا چې د ولږې مري دله ډوډۍ ورکړه، دا هغه عارضي حقوق دي د مالونو. کله کله داسې عارضي ایمرجنسي راشي، یعنی جی دا مسله ده چې زلزلې راغلې، سیلابونه راغلې، بل شی راغلی او مسلمان برباد شو، نو ته به دا نه وایې چې ښه بېغمه ناست ما خو د مال زکات ورکړی خپل کار به کوي، خپل کار ولې کوي؟ ته مسلمان یې، د هغه ضرورت دی. بچي په صحرا ناست دي په بربنډه باندې شپې کوي، په دې چت وله واچوه چې هغې سر په سوري شي، ته به خپلو زکاتونو ته بس انتظار نه کوې، دا هغه عارضي حقوق دي. همداسې په خپل اهل و عیال باندې د خپل وس مناسب خرچه کول، زکاتونه دی بیل شی دی، خو دا حق دی چې د خپل اهل و عیال خرچه به وکړي چې څومره الله وس درکړی، او د وس نه زیات ته مکلف نه یې او د وس برابر د هغې نه به شومتوب هم نه کې، نه په خپل اهل و عیال باندې خرچه کول، او چې پکې د ثواب نیت کوي الله به اجر هم درکوي. حدیث کې 4 روپۍ ذکر شوي دي. 1 روپۍ داسې ده چې هغه یو انسان په سبیل الله ورکړي، 1 روپۍ داسې ده چې هغه مسکین له ورکړي، 1 روپۍ داسې ده هغه چېرته د غلام په ازادولو کې ورکړي،
او 1 روپۍ داسې ده چې کور ته روان دی د خپلو بچو له به هم یو پوټی غوښه ویسم یا به له ترکاري څه شی ویسم دا هم انسانان دي دا هم د الله بندګان دي دا د الله بنده دی د الله یو مخلوق دی زما لاس ته ناست دی چې څه وله ویسم 1 روپۍ دې په دې ولګوله زیات ثواب یې د کم دی دا چې دی په د خپلو بچو ولګوله په نیت د ثواب باندې دا د ثواب دی ام سلمہ ابا رضی الله تعالی عنها د پیغمبر علیه السلام بیبی دا د مخکینی خاون ابو سلمہ نه بچی پاتې شوی دی نو دا خو مور و د پیغمبر په نکاح کې رااله او هغه بچی نو کله بیا هغه بچو سره احسان کو ځکه پیغمبر علیه السلام خپل بیبیان ډېر غټه خرچه ورکوله نو نورو به خیراتونه کول چا په رشتې دارو باندې چا پردو باندې نو ام سلمہ ابیا پیغمبر علیه السلام ته فرمایي په دې کې ثواب شته چې زه دا پیسې په خپلو بچو لګوم پیغمبر علیه السلام ورته وفرمیل ډبل اجر دی یو طرف ته خو انفاق مال دی ولګوم دویمه دا ده چې رشته ده بچي دي دا د بچي دي په دې ډېر ثواب دی عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه دا غریب صحابي هغه اولینو مسلمانانو کې دی خو بس دا د الله بندگان داسې دي کنه چې بعض انسان ته دنیا ډیره راځي او بعض انسان سره دنیا نه د دې غریب بس د اول نه غریب او دغه غریب ګینه سره د دینا چې دا نور حضرات چې کوم دی په غریبتونو کې څونه مالدار شي د اره غزا کې شریک دي خو اقا شانتي غریب سره بس غریبي خو خوا او خزه مالدار و یو د خزه یو بل د پیغمبر علیه السلام نه تاسو کو زمونږ وس کېږي مالدار یو خاوندان مو غریبانان دي نو کوم دي خاوندان دله پیسې ورکول زنګ په ثواب کېږي نبی علیه السلام تو فرمایل او قد وچندا ثواب دی په خپل ځای دی رشته دی په خپل ځای دی دا د خاوند د ستاسو سره رشته ده سیده رحمی پکې دا دوانه نیکی نه پکې راغلي د لہذا په خپل اولاد باندې په نیت د ثواب خرچه کول په خپل بیبي باندې په نیت د ثواب خرچه کول یا یو زنانه داسې وي چې هغه مثال تنخواداره د نوکره د ښې پیسې دي خاونې غریب دی نه دا داسې دی نه کوي چې خاوند ته رسپک ګوري نه چې تعالی الله وس درکړی خپله خرچه هم کوه د خاوند سره مې احسان کوه خاوند سره احسان کې ستا دپاره په دې کې اجر او ثواب دی دا هغه عارضي مسایل دي د فرضي زکات نه علاوه نو هغه کسان یکنیدون الذهب چې دوی خزانه کوي سره زر والفضه او سپین زر ولا ينفقونها بیا خرچ نه کوي فی سبیل الله یا خو فی سبیل الله خرچ نه کوي او یا خرچ کوي خو ګناه کې لګي دا دوه یو معنا ده بیا دا چې زکات د دې ورکوي شي نو سره او سپین په دې کې انضمام مسئله شریعت کې شل مسقال چې کمی دا نصاب د سرو ضروري او 200 روپے دا نصاب د سپینو ضروري لکه یو سړی سره سره دي نو هم دغه ته برسه او کسپینم دغه ته برسه او که څو سره سپین وي څو سره سره وي بیا به دا دوه د یو بل سره یو ځای کې چې یو قیمت ته ورسي ناغه یو ځای کول به امام سے په اعتبار د قیمت سره وي صاحبان حضرات په اعتبار د اجزاء سره وي معنا دا چې نصاب د سرو زرو شل مسقال شو او د سپینو زرو 200 روپے شو نو که یو سړی سره لس مسقال سره دي او سل وسر روپے دي نو خو نیم نصاب هغه دی نیم دا دی متفقا دا یو ځای کولی شي او زکات به ورکړي او دویم صورت دا دی چې یو سړی سره به طوري مثال 100 روپے دي نو خو نیم نصاب شو د سپینو زرو او اخو او سره مسقالونه د لسو په ځای باندې اته دي نو خو نیم نصاب ته نه رسېږي نو د صاحبانو قول دا دی چې په دې باندې بیا زکات نشته وجه دا ده چې دا خو نیم نصاب سپین دي خو اخو سره د نیم نصاب نه کم دي امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې د دې اتو مسقال قیمت وصول که قیمت سلو ته نه رسېږي خو بیا ټیک ده خو که د دې اتو مسقال قیمت 100 روپو ته رسي یا د دې نه سیوا شي نو سل د سره هغه دی او سل د سره دا شی اوس به زکات ورکړي دې ته انضمام بالقیمت وي بیا زمون فقها چې کوم ذکر کوي نو فتوا د امام ابو حنیفه رحمه الله په قول ورکوي د دې وجنا په دې وخت کې زمون چې کوم روپې دي ناغه نه د سرو دی نه د سپینو دي نغه یو دی دیتا فلوس ورته وي دیتا رواجی او روپې ورته وي
هر ملک خپل یو کرنسی جاری کړي، که پاکستان دی او که انډیا دی او که چین دی، خو خپل یو کرنسی هغه جاری کړې ده. دې ته عرفي روپۍ وایي. دا نه سري دی او نه سپین دی، البته دا د سرو او د سپینو رسید دی. مثال په طور تاسو د پاکستان 5000 روپۍ دا تعالی پاکستان ضمانت درکړی دی چې ستا په دې ملک کې د 500 روپو سره زموږ سره شته. که ته کله وغواړې دا 5000 ورکړه، تعالی به 5000 زر درکوي. تا سره 1 لک روپۍ دی پاکستاني، نو پاکستان دا تعالی ذمہواري او ضمانت درکړی چې ته کله وغواړې تعالی په دې 1 لک باندې پاکستان د دې زر درکوي. دا د پاکستان ذمہواري ده. خو د پاکستان په دې کرنسۍ باندې تا ته انډیا زر نه درکوي. د هر ملک خپله ذمہواري. نو انډیا خپلې روپۍ دي، هغه د خپل ملک ذمہواري چې چا سره زمونږ د انډیا د روپۍ وي، د چین والا خپل ذمہوار دی چې زمونږ سره د چین روپۍ چا سره وي، ستا اکو نه زر زمونږ سره شته چې ته کله وغواړې تا ته به هغه زر میلاویږي. نو لهذا دغه روپو چې کوم زمونږ عرفي روپۍ دي، دا به هغه د سپینو زرو په نصاب باندې بې حسابه. نو د 200 روپو شرعي نه موجوده نصاب هغه شیز خو شته نه، د 52 تولې ته جوړېږي. د 52 تولو قیمت اوس کېدای شي اوچت شوی، خو داسې 15 میاشتې مخکې ما تپوس کړی نو 1,70,000 پاکستانۍ ته جوړېدلې، خو 15 میاشتې مخکې مې تپوس کړی چې د تولې څونه قیمت دی. نو هغه تولې قیمت به ولګي او هغه قیمت چې کم دی بیا په 52 کې زر کا. دا نصاب دی چې چا سره دومره مثال په طور پاکستاني روپۍ نو ته نصاب ته رسېږي. اوس یو سړي سره دی خوا یو 50,000 10,000 15,000 سره عامې روپۍ دي او یوه توله د سره زر دي. نو چې دا سره زر د سره توله دي نو دا قیمت ته راوړی به طوري مثال 4 لک روپۍ قیمت دی او 15,000 روپۍ تا سره پاکستاني شته، دا د سره سپین زر دي. نو اوس دا دواړه په قیمت یو ځای کړه، نو تا سره 4,05,000 روپۍ شولې او اخوا ته به طوري مثال یا په 1,80,000 یا په 2 لک باندې سړی مالداره کېږي. نو زکات هم د باندې شته او قرباني د باندې هم شته او دا څیزونه پرې راځي. نو دا طریقې ولا ينفقونها دې خرچ نه کوي فی سبیل الله د الله په لار کې، فبشرهم دوی له زیری ورکړه بعذاب الیم، په عذاب دردناک سره. دا لایق د دې خوش خبرې دي چې تاسو ته به عذاب الیم ملاویږي. عذاب الیم دی بل آیت کې را روان دی. والذین هغه کسان یکنیزون الذهب چې دوی خزانه کوي سره زر والفضة او سپین زر، ولا ينفقونها دا خرچ نه کوي فی سبیل الله د الله په لار کې، فبشرهم دوی له زیری ورکړه بعذاب الیم، په عذاب دردناک. الله تعالی رضا زموږ وینو د ستانه زاد په خپل دربار قبول کړي، ژوند زندگی دین باندې خسته کړي. استغفر الله صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و